السلام علیکم. پاکستان کې نظام انصاف په ډېر عجیبه شکل کې عوام ګوري او دا د خدای ښه کار دی چې ډېر رحم دی په دې عوامو باندې چې د سوشل میډیا په دور کې ته دروغ یا منافقت چې کوې نو فوري عوام ته پته لګي. دوه عدالتونه پرونو یو سپریم کورټ په اسلام آباد کې او یو پېښور های کورټ د 10 بجې عدالت لګېدلی و. ما وی چې نن درته د هغې فرق ووایم او څه عوام ته دادرسي میلاو شوه او کوم ځای نه عوام مایوسه شو. سپریم کورټ کې کله نه چې چیف جسټس صاحب راغلی دی، قاضي فایزي صاحب، هغوی دا ښه کار کړی دی چې خپل پروسیډینګ ټول برای راست عوام ته ښیي او د دې وجې نه عوام ته پته ولګېده چې آئین، قانون او د دې ججانو قابلیت څومره دی. نو دا ډېر ښه وشو ځکه چې ډېرو به موږ ته پته نه وه چې ججان څنګه فیصلې کوي یا عوامو ته څه ورکوي. تاسو کتو سپریم کورټ کې چې کله نه قاضي فایزي صاحب راغلی دی، په پاکستان کې چې څومره بدترین د انساني حقوق پامالي کیږي، د ښځو سره کم ظلم روان دی، په کورونو ته په دیوالونو وروړي بغیر سرچ وارنټه، د هغې مخنیوي دپاره خلک چې عدالت ته لاړ شي نو هلته نه مایوسه شي. ځکه چې قاضي صاحب یا خو ته به وایې چې سم د سټار پلس ډرامه روانه ده د انډیا په دې ټي وي چې کله د سپریم کورټ پروسیډینګ او چې کله قاضي فایزي صاحب ناسي. پرونه دوه درې شیزونو کې ډېر عجیبه ابزرویشن ورکول، یو د لیول پلینګ فیلډ دپاره دغه او د پی ټی آی د دې خلکو د اغوا د هغوی نه کاغذونه اغستل، په وچ زور باندې د هغوی هغه تایید کننده او ګواهان اغوا کول، لاپته کول. د دې کیسو نو پای کې اول خو دا تپوس وکړو چې تا ولې د سردار لطیف کوسانه چې ستا نوم سردار ولې دی، سرداري او نوابي نظام خو ختم شوی دی، او بل طرف ته بدقسمتي خواته ورسره بل چیف جسټس سردار طارق مسعود ناسو. نو کو لطیف کوسا ورته وی چې محترمه ستا خواته سردار صاحب ناست دی، د هغه د نوم نه د آفیشل ویب سایټ نه سپریم کورټ نه سردار لرکا، نو زه به هم د خپل نوم نه لرکم. آئین او قانون خبرې کوه، ته زما په نوم پسې نښتې. نو د هلته نه ټوټل مایوسه وو د عوام. د هغوی رویه دا وه چې دا څه کېږي په دې ملک کې، د ظلمونه چې په عوام کېږي، د چادر چاردیواري پامالي چې کېږي، د انساني حقوق بدترین چې کېږي، دا د رواني، دا د تحریک انصاف یا خلک هسې فضول لګیا دي. دغه یو رویه وه. دویمه رویه دا وه چې پرون زرتاج ګل دا دومره موده غیبه وه ځکه چې دنیا کې سونه پې کړي دي، هغه پېښور های کورټ ته راله او چې پېښور های کورټ ته راله نو خپل درخواست یې ورکو د ضمانت دپاره. جج صاحب لا نه او بیا سوشل میډیا باندې ویډیوز شروع شو چې په سونو پولیس اهلکاران د های کورټ نه غیر چاپیره ولاړو. دغه وخت کې د وکیلانو سره وړوکې غونته تصادم وشو او د دې نه مخکې ایمان طاهر چې کوم د اټک ده، د میجر طاهر لور ده او د ام ان ای امیدواره ده د تحریک انصاف، خپل راغلی وه د های کورټ نه ضمانت واغستو او چې بهر راووته نو پولیس گرفتار کړه او نامعلوم ځای ته منتقل کړه. دا حالات چې وکتلی شو په سوشل میډیا یو ډېر لوی هنګامه شوه چې زرتاج ګل ناسته ده او جج په هغې وخت کې نه چوټي وشوه او هغې ته دا خطره وه چې زه بهر راوځم نو ما گرفتاري. بیا د تحریک انصاف وکیلان چې دي هغوی ورسره وو. بیا په سوشل میډیا دا خبر وموچلېدو چې هغې له بستره های کورټ ته یوړه او نن شپه به هغه غریبه دا تورسرې په های کورټ کې دننه د پولیس د یرې نه دننه تیري. بیا په دې کې غالبا چې چیف جسټس ابراهیم صاحب خبر شو او د اسلام آباد نه راغی او سیده های کورټ ته لاړو، عدالت یې کلاو کو او دا حکم یې وکړو چې اول خو زما دی لور لا د روټۍ بندوبست وکړې بیا به کیس وړم. ما ته بالکل هغه د کتاب کیسه را یاده شوه چې محمد بن قاسم د سند د یو مجبوري لور دپاره اواز چې کله هغې ورته وکړو چې راجا داهر هغوی قید کړي او هغې وویل چې مسلمانان دې زما مدد وکړي او محمد بن قاسم وله را رسېدلی و. دقسې جج ابراهیم صاحب راغی او هغه دا فیصله وکړه، هغې له ضمانت ورکړو. بیا یې سی سی پي او راوغوښتو چې دا په
پروتوکول کې په حفاظت کې خپل کور ته ورسو او کو چا هغه وی چې جی ضمانت دی راکو جج صاحب ته وی بار چې زم بیا به مې گرفتاری جج صاحب ورته وی چې اوس ما ضمانت درکو چې ته بیا گرفتار شوی بیا ستا کار نه دی بیا ز پوه شو آی جی پوه شه دا ډیر غټ سټاند واغستو بیا په سوشل میډیا دا غوی یو ویډیو چلیدا چې پای کې هغه ویډیو چې زه په 1990 کې حج لته ما عمره لا اول تکي مې دا وعده کړی و چې کله خدای مال موکرا کړه نو زه به د چا په پریشر کې فیصله نکوم زه به د انصاف او د آئین او قانون فیصله کوم او د مظلوم مرګستیا بکوم خدای ول دسی عزت ورکو چې یو طرف ته چیف جسټس د سپریم کورټ دی چې خلک په تنقید کوي چې کم از کم ستانه خو خدای په دسی و منصب کې نه ولی چې ستانه د عوام امید دی چې کم زه ظلم کیږي ته به د ظالم مخنیوي کې نو کوته د ظالم په سره مرګستیا وکي او ظالم دغه مظلوم دسی په جړه جاړي نو ستاده دی عہده فایده وام تصدا او بل طرف ته د پېښور های کورټ جج ابراهیم صاحب چې هغه ډېر لوی نوم وګټو پرون راسي د ابراهیم صاحب ته چې زم څومره دعاګانې بشوي دا په تاریخ کې د نوم په یو سنهري حروف سره لیکل کیږي دا دوه عدالتونه دي یو د سپریم کورټ او یو د پېښور های کورټ تاسو لیدو چې څومره فرق دی خو درېم عدالت دی او کم چې بره په اسمان کې دی الله پاک او قدرت دا ټول ګوري چې چا سره زیاتی کیږي څوک د زیاتی کوونکي والا سره ولاړ دی او څوک د مظلوم سره ولاړ فیصله به پر روز محشر کیږي همیشه کوشش کوي چې د مظلوم مرګستیا وکړي د ظالم مخنیوي وکړي لاسنیوي وکړي کو نشه کولی ځان کمزوري ګڼي आवाज چوتوي پورمن आवाज چوتوي احتجاج کول د هر انسان حق دی خو د آئین او د قانون په چترې لاندې احتجاج پورمنو سه احتجاج کوي خپل حق د پاره ودرېږي ظالم ته طاقتور پدې شي چې کله مظلوم چپ پاتې شي او ظلم پکېږي او هغه غږ نه کوي چې کله مظلوم आवाज چوت کو تاسو ګورئ د بلوچستان نه څومره زنانه راغلي دي لاپته او الته کې ناس دي او زمونږ د چیف جسټس چې کله د مسیحي برادری هغه کله سوځیدل نو په منډه ولتل او اسلام آباد کې د خپل بلوچستان خلک ناس دي او دی ول خوالم نه ورزي هغه په دې امید دي چې مونږ هیڅ نه غواړو مونږ کمزور یو خو زمونږ د خپل چې ورک دي دا را پیدا کې امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي سو پورې چې د انصاف په کرسۍ باندې د غټ خلک نه ناس اکثر په غټو کرسو باندې ډېر واړه خلک ناس دي او په دې وجه عوام مایوسي د انصاف کرسۍ چې خدای چاله اختیار ورکړي او هغه انصاف ونکړي د مظلوم دادرسیونه کی او د ظالم لاسونه نیسی نو دغه منصب ته ناستا بالکل فضول ده بیکاره ده ستاسو څه خیال دی کمنټ په لازمونو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته